ولله المشرق والمغرب، او د الله لپاره مشرق او مغرب دی. یعنی چې کوم ځای کې هغه تاته د دین کار ملاویږي نو ته د دین کار هغه کوه. یو ځای کې هغه تاسو بیان ته نه پرېږدي، ته یو جومات کې بیان کې د الله تعالی وحدانیت بیانې، هغې ته تاسو نه پرېږدي، نو ته دغه ځای پرېږده، بل ځای ته لاړ شه، او چې کوم ځای کې چا سره قدر یې سته، کوم ځای کې بیان هغه ستا څوک اوري، نو هغه ځای ته لاړ شه. لکه شاعر فرمایي ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست. حجاج بن یوسف دا ډېر ظالم بادشاه او په خپل دور کې د ډېر زیات هغه مسلمانان هغه وجلي او شهیدان کړي وو. سعید بن جبیر رحمه الله د گرفتار کړ. حجاج هغه د هغه نه تپوس وکړ ستا څه نوم دی؟ هغه ورته ویل سعید بن جبیر. ده ورته ویل ستا سعید نه، ستا شقي نوم دی، ته سعید نه ته شقي. هغه ورته ویل زما پلار هغه زما په نوم باندې ستا نه ډېر خفېده. حجاج خو ظالم و، دی ورته وایي تا ما له جواب راکړه، وایي ده له سزا ورکړې دی مړ دی. چې څه میله و مخ یې وله د مسجد حرام طرف ته کړم. چې مخ یې وله هغې طرف ته واړو، نو سعید بن جبیر هغه دا آیت ولوسته فول وجهک شطر المسجد الحرام. چې حجاج بن یوسف دا واورېد نو هغه وایي مخ وله د مشرق طرف ته کې د مسجد حرام نه وله مخ واړوئ. چې مخ یې وله د مسجد حرام نه د مشرق طرف ته واړو، نو هغه بیا د آیت ولوسته ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. نو دې طرف ته چې وله مخ واړو او هغه دا آیت ولوسته، نو بیا ورته حجاج ووایي چې دله دا مخ هغه ښکته کې دی پړ مخ هغه واچوئ. چې دې یې پړ مخ واچو، نو سعید هغه بیا دا آیت ولوسته ومنها خلقناکم وفیها نعیدکم ونخرجکم تارة اخرى. دا یې ورته دوباره وویل. حجاج ورته ویل دې زر هغه قتلوئ، زر یې هغه ختموئ. هغې چې قتل که د هغه نه ډېره زیاته وینه لاړه. چې حکیمان یې راغوښتل د هغې نه تپوس وکړه چې د دې هغه څه راز دی چې د ده نه دونه ډېره هغه وینه لاړه. هغوی ورته وویل د ده وینه هغه په جوش کې وه، د ده بدن هغه په جوش کې و، د دې د وجې نه دونه ډېره وینه هغه د ده نه لاړه. دغه ځای کې اوس دا دونه ډېره وینه هغه د ده نه لاړه. ولې؟ دی په جوش کې و، د هغه شهادت جوش هغه د اغوستی و، د د اسلام د مینې جوش هغه د اغوستی و، د هر ځای کې حقه خبره کوله، دې طرف ته یې اړه